أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. سورة حامیم سجدہ وا مخی آیتونو کی تذکرہ وا دا سمودیانو اغیبانی دا عذاب. اللہ وی ماوتا پیغمبران لے گلیو خبر ورتا رسول وا نیغلار و تمنگ خودل وا لیکن آغی رنوال خوخ کو گمرہی خوخ اکڑا ہدایت پریخو نو عذاب پر آگئے. چاچے گمرہی اختیار کڑوا ناغی تباشو، چاچے ہدایت اختیار کڑے و ایمان راوڑے و تقوی دارو آغی بچو. قیامت ورځی خبرې کولا چې دا خلک به قیامت پر ورځ باندې راپورته کړي شي نو هلته به ډلې ډلې شي. مؤمنان به هم ډلې ډلې کېږي او کافر به هم ډلې ډلې کېږي. نو کله چې حساب کتاب دپاره راځي نو ګواهان ورسره پکاري، نو د دې خپل وغونا سترګې سرمنې دا به په دې باندې گواهی کوي. دی به ورته کې قاري کې هم، لیکن هغې به ورته وایي چې نو څه وکړو، موږ له الله ګویایي راکړله او کومه څه خبره چې حقه وه هغه موږ وکړه. خبره د دې مې کوله دنیا کې خو ستاسو دا خیال نه و، پټه کمره کې وایي، په تکه توره تیاره کې وایي ما باندې خو څوک ګواه نشتی، ما خو څوک نینی. الله وایي تاسو دا خیال نه و چې موږ باندې زموږه غوږونه سترګې سرمنې دا به ګواهي کوي. دا ستاسو په ذهن کې هم نه راتله، نو نن د باندې هغه وشوه. الله قرآن کریم کې ویلی، نور مخکې هم ویلي و دې خلکو ته چې او دا ګواهي به د باندې دا شیونه کوي. نو راشئ په حق باندې سر کېدئ او هغه کار کوئ چې هغه د الله او د الله د رسول د وینا مطابقي. تاسو کوم ګمان کوو په دنیا کې دلته تذکره کوي، نو دا ستاسو غلط ځوانو غلط سوچو فکرو الله تاسو تبا کړی په هغې باندې تاوانیان شوي. که اوس دا خلک په اور باندې صبر کوي نو کوي به جهنم د دې ټکانه ده. او که دی وایي چې موږ عذر پیش کول غواړو نو د دې عذر به اورېده کېږي نه، عذر به قبلولی کېږي نه، دی له به ټیم نه ورکولی کېږي چې دی د خپل عذر پیش کړي. ولې دنیا کې الله رب العزت د عذر هغه خبره ختمه کړله. بیا سبا سړی دا نشي ویلی چې ما ته پته نه وه، دارنګې پته نه وه دا خو دا الله سره دا نه چلیږي. الله وی وګرځه چاته چې یقینا پته نشتی دا الله رب العزت به د هغې نه تپوس چې کوي نو بل شان وکوي. بیا هغه زموږ د بعضې کتابونو کې لیکي کوم یو سړی چې داسې ځای کې پاتې کېږي
چې هغه ته صرف او صرف هیڅوک ورته نه دی رسېدلی، خبره ورته نه دی رسېدلي، نو تپوس به د هغه نه صرف او صرف دا کېږي چې الله رب العزت په باره کې دې څه خیال دی، د دې ځمکې اسمان او د ځمکې پیدا کوونکي په باره کې دې څه خیال دی. نو که د وحدانیت عقیده وه نو دا سړی کامیاب دی، او که نه وه هغه هم تباه دی. د هغه نه به صرف دغه تپوس کېږي د وحدانیت، یو دا ما تاله غوږونه درکړي، تاله مې سترګې درکړوي، تاله مې پوهه درکړوه، نو تا دا کتل که نه چې د اسمان دی ځمکه دا نظام دی د چلیږي، نو د دې هم څوک پیدا کوونکی شته که نه؟ دا سوچ او فکر خو به دې کړی و که نه؟ نو دغه سوچ او فکر د دې باره کې به ترې تپوس کېږي، د الله رب العزت د وحدانیت تپوس به دې کېږي چې دا نظام چې چلاو نو دا یو ذات چلاو، نوم دې ولم نه ورځي خیر دی، لیکن د دې خالق، د دې مالک، د دې پیدا کوونکی، د دې نظام چلوونکی هغه یک یو ذاتو، په دې باندې به هغه خلاصي، هغه به بچي. او چاته چې خبر رسېدلي دا نه چې دلته کې یو سړی وایي هلکه مه وایه، مه یې زده کوه، وږ مږده، تبلیغ کې چېرته لا نړ شي، مولیانو ته چېرته کښېننې، چېرته د مسلو تپوس ونه کې، مخکې دې کاو پته ته نه وه نو یو ګناه به او چې اوس دې پته ته ولګېده نو ډبل ګناهونه به دي. دا د خلکو خبرې دي. الله رب العزت به تپوس کوي. غوږونه مې درکړي وو، ته خو په دلته کې اوسېدې که نه؟ دلته کې اوسېدې، خلک وو، د خلکو سره ناسته پاسته وه، خلک پکې مسلمانانو، خلکو به دین باندې عمل کو، خلکو به د دین پرچار کو، نو تا دې تپوس نه کو، تا ځان نه پوه کو. لوی ځان پوه کوه، تپوس به دې کېږي. نیم خبر وی ځنګل دی، خدا د نور ذهنو کې به چېرته چلیږي، الله سره نه چلیږي. د دې یو اعتراض ذکر کوي او د هغې جواب. دنیا کې شیطان لګیا دی، نو قسمه قسم طریقې باندې خلک ګمراه کوي. نو چې ورته ووایې هلکه راشه، حق ته راشه، وحدانیت ته راشه، د الله یووالي طرف ته راشه، قرآن او سنت ته راشه، نو دې څه وایي نه، زه مخکې یو پیر راغلی وم، ما ته تکلیف ورسېد، یو سړی و، وی جومات ته تللی وم، یو پیزار رانه پټ شو، جو سړي ورته ویې راځه مانځه له ځو، هغه ویې نه، یو پیر تللی وم پیزار رانه ورک شي و، که بیا لاړم بیا د نقصان رسي. هغه ویې نه، خو یو پیر چې ته واقع وه وشوه، خلاصه شوه، په زور یې ځان سره بوته جومات ته، چې واپس راووته غوایي ورک شو. یې ما نه وی چې جومات ته زه ځم نو نقصان راته را رسي. دا شیطان په دې غوږونو کې ورته دا خبرې اچوي، په زړه کې ورته دا خبرې اچوي. شیطان یې نه پرېږدي چې دی مازل لاړ شي، شیطان یې نه پرېږدي چې دی حق ومني، د دې دین یې زده کړي. نو دی وایي ما یو پیر حدیث چل کړی، نذرانه شکرانه مې د غیر الله نه ورکړي، څاروي مې ټول کاږه شوي وو، مړه کېدو، نو چې کله مې نذرانه شکرانه ورکړه صحیح شو، د غیر الله د نوم، د بابا د نوم. نو دی وایي کله ربانې دا افت راځي، کله داسې زه یریږم بیا د شپې را پسې راځي، کله وایي په خوب کې راځي، او کله وایي په یخه باندې راځي، او راځي را پسې ما ته وایي سیده کېږي نه، کله را باندې کټ اړوي، کله په مرۍ باندې راله زور کوي، زما هغه حق نه راکوې ته، کله څه او کله څه. دا د شیطان چالونه وي. الله رب العزت د هغې جواب کوي چې دا شیطان دی، تا حق طرف ته نه پرېږدي، حق نه دې اړوي. کله کله به نور څه وایي،
تلو ما بل چا پسې خو دا نه کېږي. کله وایي قبر نه لاس راووت زه یې راونیو ما چې نور کله ول نه راتلې دا دومره قضایي دي وله کړله. کله وایي قبر نه لاس راوتی و، کله وایي قبر نه خپه راوتې وه، کله وایي هغه ځینې قبر نه راته سوال جواب کړي وو ته راځې نه زما نذرانه شکرانه نه راکې. کله نور څه وایي نور څه وایي ګڼې قصې خلک کوي. دا ټول شیطاني چالو نه وي. کله به په یوې طریقې باندې کله به پکې یو سړی د شاګردۍ په لحاظ سره وي. کله به یو سړي کتاب لیکلی وي ته چې زما کتاب ګورې نو هغه کتاب ستا دا خبرې ما ته رارسي ښه. دا شیطاني چالونه دي خبرې دي. هلته کې په بل عالم کې هغه ته څه پته لګي پیغمبر ته پته نه لګي بل چاته به پته ولګي. پلان کې بابا و ډینګې بابا و هغه وایي چې ما ته ستا پته لګي چې ته زما کتاب وې او زما دا وې او دا وې. دا قصې ټولې شیطاني خبرې دي. نو هغې جواب کوي. ورپسې بیا وروستو دی بله رکوع کې د قرآن کریم نه د منع کولو، قرآن کریم په وخت کې د خلکو د مشغوله کولو او قرآن کریم په وخت کې د شور او د غوغا کولو د هغې تذکره کوي چې دا د چا کار دی. د هغې تذکره کوي، بیا د قیامت تذکره کوي. رسول وایو بوت انشاءالله. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ او دا ګمان استاسو هغه چې تاسو ګمان کاو په خپل رب باندې ارداکم نو تاسو تبا کړئ هلاکی کړئ. فاصبحتم من الخاسرین نو شوي تاسو د تاوانیانو نه. دا ستاسو خیالو چې موږ باندې څوک نګهبان نشتی. ستاسو دا خیالو چې زموږ څوک لیدونکی نشتی، موږ څوک نینی، موږ باندې څوک ګواهي کوونکی بنئ. هلته کې ټول هر څه وشو چې وشو خو لاړئ که نه ګواهي د باندې بل چا وکړه، لاسونو ګواهي وکړه، خپو ګواهي وکړه. نو فاصبحتم من الخاسرین نو شوي تاسو د تاوانیانو نه. فیصبروا که دا خلک صبر کوي فالنار مثوی لهم نو اور ټکانه د دې دپاره. ویستعتبوا که دې عذر پیش کول غواړي فما هم من المعتبین نو نه به دی داسې چې د دې عذر قبول کړی شي. د دې عذر به قبلولی کېږي نه، د دې عذر به اورېدلی کېږي نه. وقیضنا لهم قرناء هغه دویم اعتراض و. مخکې یو و ستا په خبره باندې نه پوهېږو اول کې وې نو هلته کې جواب یې کړی انما انا بشر مثلکم زه خو ستاسو په شانتې انسان یم که نه زما په خبره ول نه پوهېږې. دلته کې وایي که ستا دا خبره ومنم نو بیا راپسې پیر صاحب راځي، کله وایي د قبر نه راوځي، کله وایي په غوږونو کې مې اوازونه لګي، आवाज راپسې کېږي، غیبي आवाज راپسې کېږي. وایي هغه پیر صاحب راپسې आवाज کوي. کله وایي د پیر صاحب روح راځي او ما تنګی بیا. الله وایي وقیضنا لهم قرناء او مسلط کړلې موږ په دې باندې ملګري د دي. فزینوا لهم ما بین ایدیهم نو ډولې کړلې دي ته هغه چې د خلکو مخکې دي وما خلفهم هغه چې د خلکو شاته دي. وحق علیهم القول او لازم شوي ده په دې باندې خبره فی امم قد خلت من قبلهم په هغه امتونو کې چې تیر شي دي مخکې د دینه من الجن والانس د جناتو انسانانو نه. انهم کانوا خاسرین یقینا دی به تاوانیان. الله وایي دا څوک دي؟ دا شیطانان دي. شیطان ستا دشمن دی، ستا د پلار نیکه دشمنو هغه دشمنی هغه پالیخه. الله رب العزت د شیطان باره کې وایي هلته کې ابتدا کې قسم کړو چې زه به دا انسانان ګمراه کوم. نو الله وایي لقد صدق علیهم ابلیس ظنه. ابلیس چې کم ګمان چلولی و په هغه وخت کې هغه خپل ګمان یې رښتونی کو. دارنګې دا خبره یې کړوه لاقعدن لهم صراطک المستقیم ستا په نیغه لاره کې به کښېنم او د نیغې لارې نه به اړو.
هغه لګیا دی نیغه لاره کې ناست دی د حق په لاره کې ناست دی دین ته به دې نه پرېږدي قرآن ته به دې نه پرېږدي سنت ته به دې نه پرېږدي توحید ته به دې نه پرېږدي حق باندې عمل کولو ته به دې نه پرېږدي دا د شیطان کارونه وقیضنا لهم قرانا فزینوا لهم وقیضنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم مسلط کړي موږ په دې باندې ملګری د دې فزینوا لهم نو ډولې کړي دي تا ما بین ایدیهم ما چې د خلکو مخ کې دي او چې د خلکو شاته دي مخ کې رسته وته ډولې کړي نو دای نو شیطان وته دا خبرې ډولې کی نو دغه شیطان تابعداري کوي الله رب عزت وی علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان اے بنی آدم ما تاسو نه د لوس نو واغسته چې و د شیطان تابعداري مکوئ د شیطان خبره ما منئ انه لکم عدو مبین استاسو دشمن دی ښکار دشمن دی استاسو ښکار دشمنی کوي اته بیا مغه سره دوستانه کړل دوستانی لاستی ول ور کړل وقیضنا لهم قرانا نو مسلط کړي موږ په دې باندې ملګری دغه شیطانان دي ګا دو ملګری دي یو ښه ملګری دی یو بد ملګری دی یو ملائک دي او یو شیطانان دي نو ملائک ښه ملګری دي هغه سړي ته د نیغې لار ښیي لیکن چې سړی په بد باندې روان نو بیا هغه د ښه هغه خبره دی نه مني وایي زه جومات ته ځو او نه جومات ته نه ځم جومات کې نقصان میلاوي نو حق طرف ته چې د زینو هغه منع کوي دا شیطان یې منع کوي نو د نفس ته شیطان دا دواړه چې یو ځای شي نو د بل باندې زورور شي ښه ضرور په دې معنی باندې چې دا هغه بل خبره ده اونه مني او دې بل طرف روان شي او کله چې اوسره د نفس او د شیطان نه مني نو د ملائکه خبره ومني د ملک خبره ومني او هغه باندې روان شي په حق باندې روان شي نه غلار طرف رواني وقال الذين كفروا او یا کسان چې کفر کړل لا تسمعوا لهذا القران او وګ مګ دې قران ته ولغوا فيه او شور کوي پدې کې کله چې قران ویل کېږي نو شور کوي غوغا کوي خبرې کوي لعلکم تغلبون د پادي تاسو غالب شي تاسو زور ور شي کله چې قران بیانېږي مختلف شیطانی حرکاتی یو بل سب لګای ټوسکیږي با قران مناوري یو دای آغا زنا شور به شروع کی دې لپاره چې دا خلک خبر روانوري د قران کریم د आवाज غلی شي کله بداسي نور سيزونه به سره لگا ټیپ دې مخکې ټیپ ورېډو دا سيزونه اوس په دې وکه موبایل لغه په سپیکر کې او لګای په زور زور په هغه کې نور سيزونه شروع کی غانې بجانی شروع کی چته تقریر شروع کی قوالیان شروع کی بل څه شروع کی بل څه شروع کی دې لپاره چې دا قران خلق وانوري شیطانی आवाज نه کیږي نو وقال الذين كفروا الله وی کسان چې کفر کړل چې د قران کریم ته وګ مګ دی یا الټه کا بل شانی کا هغه څوک چې دا خبره کوي چې قران کریم ته وګ مګ دی نو دا څوک دی قال الذين كفروا دا کسان دي چې کفر کړل چې څوک د قران نه منع کوي نو پوه شي چې دا سړی په بل طرف روان دی دا کافر دی قال الذين كفروا قران نه خلق منع کوي د حق نه منع کوي د دین نه منع کوي د توحید نه منع کوي نو وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړل لا تسمعوا لهذا القران وغمغ د قران ته ولغوا فيه شور کوي پدې کې کله چې قران ویل کېږي نو شور کوي لعلکم تغلبون باید تاسو غالب شئ نال د کافرو کار دغه دی مونږ ته حکم داده مسلمانانو ته وی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران کریم لوسته کیږي نو غلی شئ خاموش شئ د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي
مسلمان ته دا حکم دی. کافر خو هغه کسب کوي قرآن ته خلق نه پریږدي شور او غوغا کوي مسلمان ته وایي ته ورته غلی شه نو مسلمان غلی دی. قرآن ویلی کېږي نو دی غلی دی. امام لګیا دی قرآن وایي نو دی غلی دی خاموشه ولاړ دی. خطبه ویلی کېږي نو دی غلی دی. کله چې هسې تلاوت کولی کېږي په زوره باندې تلاوت کولی کېږي نو هم دی غلی ورته ناست دی اوري په قلاره باندې دای مسلمان یو کار کوي او دلته کې دا کافر چې نو دی بل کار کوي عاشور کوي غوغا کوي. وقال الذين كفروا الله د چا نوم نه دی اخیستی چې دا څوک دي دا مکې والا دي دا خلک دا خبرې کوي یا به دا په دې زمانه کې چې ته امریکې والا وي یا چې ته اسرائیل وي یهودیان وي نصرانیان وي نه چې کافر دی نو هغه به دا خبره کوي الکفر كلهم ملت واحده وي کفر ټول یو ملت دی. هغې کې دا نه دی چې دا یهودي دی نصراني دی بل څه دی بل څه دی نه چې څوک دی د قرآن نه منع کوي نو پوه شه چې دا د بل چا سره دی هغو سره لینک لګېدل دی. ولنذيقن الذين كفروا نو خامخا او بسکوا کسانو باندې چې کفر یې کړی عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینهم او خامخا بدله ورکو دی لرا سوء الذي كانوا يعملون بدلا هغه چې د خلکو په دنیا کې کوم عمل کاو دی چې کوم عمل وکاو نو هغه بدله بوله ورکوي. ذالک جزاء اعداء الله النار دا بدله د دشمنانو د الله ور دا بدله چې دا کومه بدله دا ور دی بدله کې بدی ته ملاویږي ور دا چاته ملاویږي دا د الله دشمنان دي. لهم فيها دار الخلد د دې د پاره په دې کې کور د همیشوالی دی همیشه بدی په دې جهنم کې جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دا بدله د په سبب دا غي چې دی وو چې زمونږ د آیاتونو نه انکار کاو قرآن کریم نه انکار کاو د قرآن کریم د احکامو نه انکار کاو. کله چې قیامت شي نو بیا به د دې حال بلی دی مالته کې آزاد شو کنه دلته کې غلامان دي بعضی پکې دي غلامان دي غلامانه نظریه ده زندگی ده چې یو سره غلامی نه چې کله مالک متصوی یو کوي نو چا غلام نه سو غلام دی د چا شیطان غلام دی سو د یهودیان غلام دی سو د بل کافر غلام دی خبر نشي کولای نو ال دغه به ازادي میلاو شي ها دل دغه په چې ګوري نو باندې پیر دی او مرید دی نو دا مرید چې د پیر غلام دی کنه ها غلامی غلامانه ذهنیت دی دا نه استاد او شاګردی کلا نو استاد په یو روان دی او شاګرد په بل روان دی نو کله داسي چې دا استاد په غلطه باندې روان دی نو دا استاد دا شاګرد په سیم روان دی غلطه باندې روان دی نو دا استادی شاګردی د دنیا کې د سن شي ویلې لیکن چې کله قیامت شي نو بیا به وایي لکه مخکې ویلو تاسو موږ سره دا چل کړل وي قیامت او حال صبر شانتی وي الته کې وي یا الله موږ ته یو خای څه شو هغه کسان نه لا وي تاسو کې ولې سکوي وسره هغه وي چې لپاسه پیوخي جو په خپو کې واغی کوچي پته ولګي ورپسې اتونو کې داغه تذکرہ کوي خو زدا یو آیات وسره بیا نور پاتشي. وقال الذين كفروا ويا كسان وای با کسان چې کفر کړل ربنا ازمغ رب ارنا الذين اضلنا او خه مونږ ته کسان چې مونږه گمراه کړیو من الجن والانس د جنات او د انسانانو نو تاسو به کوي ولې وای نجعلهما تحت اقدامنا دې د پاره چې وګرځو مونږه لاندې د خپل قدمونو نه ليكون من الاسفلين دې پاره دې چې شي دې لاندې د لاندونه د پاره دې چې شي دې سلیلان ذلیل شي په دنیا کې خودي عزتمن وګا ځان عزتمن غاڼه منګ ولم عزت کا او قدر کا ولې پیر سیب دے کنه استاد سیب دے کنه مشر سیب دے کنه ان سادتنا وکبرانا مخکی ویلو
مشران دي پیران دي استادان دي غټان دي سیدان دي نا په غلط روانو جمعو وسرم روانو نا قیامت کی بوئی یا الله مونږ ته اوخه چې مونږه خپو کې واغیو خلا پاسه پیو خيجو ټوپونه پیو ووي ازلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم او دا گمان دے ستاسو آچ گمان کا تاسو پپل ربانی ارداکم تبا اکلی تاسو فاسباتم من الخاسرین شیطاسو تاوانیانونا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ کدی خلق صبر کو نور جہنم ٹھکانہ ددید پاردا صبر کیو کنکی دق زیدنو وَيَسْتَعْتِبُوا او کدی عذر پیش کول غواړي فما من المعتبین نو نبی دی عذر پیش کون کی ددی بداسی نه چې ددی عذر قبول کړي شي نبی دی داسی چې ددی عذر تا وکه خو دی شي وقیزنا لهم قرانا او مسلط کړي موږ په دې باندې ملګری د دې فزینوا لهم ما بین ایدیهم نو ډول کړي دیتا هغه چې د خلکو مخ کې چې د خلکو شاته دی وحق علیهم القول فی او لازم شي د په دې باندې خبره پاغه ډلو کې چې تیر شي دي مخ کې د جنات جنات او د انسانانو نه انهم كانوا خاسرین یقینا دی وتاوانیان وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړل لا تسمعوا لهذا القران چې وګ مګ دی قران ته ولغو فيه او شور کوئی پدې کې لعلکم تغلبون د پاره دي چې تاسو غالب شئ فلنذيقن الذين كفروا نو خامخا وبسکو موږ کسان ته چې کفر کړل عذاب شدیدن عذاب سخت ولنجزينهم خامخا بدل کې ور کو دي لرا اسوا الذي كانوا يعملون بدلا دا هغه چې د خلکو کوم عمل کاو ذالک جزاء اعداء الله النار دا بدل دا د دشمنانو دا الله ور لهم فيها دار الخلد د لپاره پدې کې کور د همیشوالی ده همیشه وي دي په دغه جهنم کې بما جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دا بدل وي په سبب دا چې دي کلمو نه انکار کاو وقال الذين كفروا او وی با کسان چې کفر کړل ربنا ایز منغ رب ارین الذین اصلانا او خی منغ تا دو ډلې دو کسان اصلانا چې منغه گمراه کړیو من الجن والانس د جنانو د انسانانو نه نجعلهما تحت اقدامنا چې وګرځو منغه د دوانو لرا د جناتو د انسانانو لرا تحت اقدامنا لاندې د خپل خپونه ليكونا من الاسفلين د پاتې چې شدیدا لاندې د لاندونه د پاره د چې شي د ذلیلونه الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله